السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو نن یو ډیره ضروری مسله تاسو ته بیانوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا د فتنې دور دی او په دې دور کې اکثریت خلک لګیا دي د علماو خلاف خبرې کوي، پروپاګاندا کوي، ډرامې کوي. د هر دویم دریم کس ټارګټ یو قاری دی، یو مولا دی، یو عالم دی. زمارونو کوم خلک چې د علما خلاف خبرې کوي دا ډیره خطرناکه خبره ده. د دې سړي به څه انجام وي؟ د تبا دوه خطرې وي. لومبۍ خطره، حضرت امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي کوم سړی چې عالم پسې خبرې کوي او داسې عالم چې په خپل علم عمل هم نه وي او د پسې خبرې کوي، نو دې سړي ته به په ځنکدن کې کلمه نه نصیب کېږي. دا څومره خطرناکه خبره. نو بیا چې یو سړی به عمل علم پسې خبرې کوي د هغه به څه انجام وي؟ دویمه خطره، کوم سړی چې علما پسې خبرې کوي د خپل اولاد به ټول عمر په کار نه راځي. دا اولاد به چرم د قدر ونه کړي، دا اولاد به چرم د عزت ونه کړي. نو دا څومره خطرناکه خبره ده. ځان له دنیا هم تباه کړه او آخرت هم تباه کړه. زمانونو تاسو ټولو ته درخواست دی چې د خپل علماو ډیر قدر وکړئ، ډیر عزت وکړئ. الله پاک دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي. مع السلامه.